او زما مور وفات شوې ده. ما کله ژوند کې تسبیح زما خپل واړه Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon. Select all for more videos. Alsulaity zindabad, Saeed zindabad, Saeed zindabad, راغلی منن پیښور ته چمکانو ته سوکانو ته څوک ته چمکانې وي هلته راغلی یم او دلته کې السولیتي ویلفیر ارګنایزیشن والا سره مې نن ملاقات وکړو او ډېره د خوشحالۍ خبره ده. هغه راته وایم ملګرو سره به ملاقات کوو، دا کوم بیماران چې ناست دي دوی سره به خبرې اترې کوو. خو د هغې نه مخکې په ټوله لار د ثوابۍ د والي تر دې پورې چې راتلم همدغه سوچ مې کوو او په لاره مې دا فکر کوم چې نن به زه د نشې متعلق ثواب او د ثوابۍ نه والي تر دې پورې بلیا سکریپونه مې ځان سره جوړ کړه او بلیا سکریپونه مې خراب کړه. قتل سړی وکړي روغه وشي کور ته سړی راشي د پانسۍ نه بچ شي هغه بیا ښه وي. خو دا داسې یو بیماري ده چې په دې بیمارۍ څوک اموخته شي نو د هغه علاج بیا ډېر ګران شي. د هغه نه بیا کور کې مور پلار خور رور ښځه بچي هر څه ترې هیر شي او دغه لعنت او دغه نشه چې کوم ده دا انسان ډېر لرې بوځي. هم د دغه سوچ دپاره چې یو ښکلې معاشره جوړه شي د دې ګلونو نه ښه ګلونه جوړ شي د هغې دپاره یو سوچ را پیدا شو. هغه سوچ چا وکړو زموږ په معاشره کې ډېر سرمایهدار شته، ډېر غریبانان هم شته، ډېر درمیانه خلک هم شته. د هغې دپاره سوچ چیرمین ساجد الله صاحب یو سوچ مخې ته راغی او په هغه سوچ باندې هغه سره نور ملګري پیدا شو. د خو سوچ والا لرونکو ملګري چې وي نه هغه هم ښه سوچ لرونکي هغوی مشورې وکړي سوچونه پکې راله مخې ته او بیا وروستو السولیتي ویلفیر ارګنایزیشن چې جوړ شو. السولیتي ویلفیر ارګنایزیشن څه کار کوي دا به د دوی د سټاف سره بیمارانو سره به یو څو خبرې کوو. خو د هغوی کار دا دی چې کوم ځای کې د نشي والا کس مومي راولي او په خپله والا علاج کوي. څنګه علاج کوي راځئ چې دې سره خبرې وکړو چې تاسو یو غټه ذمواري په سر اخیستې ده او هغه ذمواري چې کوم ده هغه چې مور او پلار پرې ناکامه شي وروڼه خویندې پرې ناکامه شي خپل خپلوان پرې ناکامه شي نو هغه بیماري هغه بریادم چې کوم دی هغه ستاسو مخې له راشي. د هغوی مفتي صاحب سره اول خبرې کوو. مفتي صاحب ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم، ډېره زیاته مننه وکوم چې دومره غټ کار ته دومره ګران کار ته کوم باندې چې مور او پلار بچي ښځه ناکامه شي هغه کار ته تاسو ملا تړلې ده. اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم او بیا راته د السولیتي په حواله باندې څو خبرې وکړئ. الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره. اما بعد زه د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم چې په دې سخت او لنډ او د مصروفیتو په وخت کې دی موږ ته خپل وخت راکړه او راله او دلته موږ سره خپل سوچ او فکر ملګری کړه. زه زمونږ مشر چې کوم دی ساجد الله صاحب چیرمین د ټول السولیتي تقریبا 11 سنټر یې موږ سره په KPK کې په دی دا زمونږ چمکانو سنټر چې کوم دی دا زمونږ منځنی سنټر دی او د دې نه په بونیر کې زموږ سنټر شته دی، په مردان کې شته دی، په ورسک روډ باندې شته دی، په ډیری شب قدر کې شته دی، په تاکال نور ټولو ځایونو کې شته دی. 11 سنټر دی موږ سره. د دې مشر چې کوم دی ساجد الله صاحب دی او زه د هغې اسلامي کونسلینګ کوم او د زموږ د اسلامي کونسلینګ مقصد دا دی چې څنګه معاشره کې د یو مریض دپاره جسمانی بیماری علاج پکاري دغه شان د هغې سره موږ د روحاني تربیت هم د مریض کوو. ځکه دی د ټول نه مخکې ضرور خبره دا ده چې دی مذکوره او د دی د تعلق د دین سره پیدا شي. دې وجې نه الحمدلله د السولیتي نه چې هر یو ملګری علاج وکړي او کور ته ځي نو هغه د مور و پلار تابعدار وي، د هغه د 5 وخته مانځه پابند وي او د دین سره پوره یعنې تعلق وي انشاءالله. چې او دغه تاسو په کوم وخت کې ورته دا درسونه ورکوئ؟ زه د تقریبا د ساعت 10 بجو نه د 11-12 بجو پورې 2 غنټې د دوره تفسیر ورته کوو، د قرآن کریم درس، د جمعې مونځ موږ دلته کوو او باقاعده دلته نور د مانځه په باره کې هم خبرې کوو. د قاري صاحب هم ډاکټر صاحب هم دی طاهر صاحب د سهار وروخېږي د غرمه مانځه کې تراکو شي او مانځه نه پاس د مازدیګره پورې د ډیوټي پکې دننه که نه ډاکټر ابراهیم صاحب، ډاکټر جاوید صاحب، دغه شان مسعود صاحب، موږ ټول هر څه زموږ میشن دا دی چې یاره موږ دا معاشره د
نشي نه پاکه کړو او هر یو بچی د مور و پلار تابعدار جوړ شي او هر یو بچی د مانځه سره د جمعه سره تعلق جوړ شي او د غلطې ناستې پاستې د معاشرې نه بچ شي. نو موږ په هر یو بیان کې دیو ته دا ښیو چې یاره تاسو خپل زندگی بچ کولو دپاره طریقې دا دي چې 15 وخته مونځ جمعات سره کوئ، د مور و پلار تابعداري کوئ، د نشې په حوالې سره ورته د هغې نقصانات ذکر کوو چې په نشه کې دونه نقصانات دي، دا نقصانات دي، دا دي چې په بدن کې کوم نقصانات دي او په دیني لحاظ ته کوم نقصانات دي. نو هغه موږ دیو ته ښیو. انشاءالله زموږ هر یو ملګری چې کوم دی مریض هغه که تپوس وکړي نو هغه باقاعده هر یو په دې باندې ښه قانع دی او ښه دغه دی چې انشاءالله چې په السولیتي کې د دې ښایسته تربیت کېږي په دیني لحاظ سره او دنیوي لحاظ سره او په ډاکټري لحاظ سره انشاءالله. چې د ډاکټر جاوید اختر صاحب سره یو څو خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه. دا راته ووایي سر چې تاسو سره دلته هسپتال د السولیتي ویلفیر ارګنایزیشن د کله نه جوړ شو او په دې کې تر اوسه پورې به تاسو څومره بیماران فارغ کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو ډېره مننه، شکریه چې تاسو راغلې او زمونږ حوصله افزایي به دې سره کېږي زمونږ د مریضانو. زمونږ دا خو چې مونږ تقریبا 8 سال 9 سال تقریبا داسې برابرېږي چې د شفقت نه دا سټارټ اخیستل شو ټل نو چې دی نو تقریبا داسې 11-12 سنټرو ته ورسېد. دیو سره مونږ سره تقریبا وي به داسې 700 پیشنټ به تقریبا په ټولو سنټرو کې به وي. او فارغ شوي به څومره په دې واته کاله؟ یاره فارغ شوي خو به داسې 10,000 تقریبا داسې به وي. ډېټه مونږ کتلې نه ده خو تقریبا داسې به وي. او چې کوم کسان فارغ شوي دي که مطلب یو هلک نن فارغ شو نو داسې پکې شوي دي چې هغه یو کال 2 پس تاسو نه بیا راغلی دی؟ د دې خو دا طریقې چې لکه مونږ دلته نه ډسچارج کړو نو بیا د هغې فالو اپ کېږي که نه، او مطلب د 15 ډیز افټر 15 ډیز چې د هغې واپس فیملی راولي دلته زموږ سایکالوجسټ هغوی سره سیشن اخلي بیا چې دی دغه شان څه ټایم پس 6 منت پس چې دی بیا راځي که نه داسې لکه ریکوري حوالې سره تاسو خبره کوئ نو موږ داسې پیشنټ هم شته چې الحمدلله 3 کال وشو ټیک ټاک دي که نه واپس موږ ته راځي دلته موږ ته حل وایي. بل قدرمن مشر ډاکټر ابراهیم صاحب سره هم یو څو خبرې اترې کوو. ابراهیم صاحب ستاسو هم ډېره شکریه. او دا راته ووایي چې کله مریض راځي نو دا په خپله خوښه راځي که نه دوی خو دا نه غواړي چې د نشې نه دې بری شم نو په خپله خوښه راځي که نه تاسو اوس پسې نه چې دا نشې مریض کله هم په خپله باندې نه راځي او نه هغوی علاج غواړي. دې لپاره زموږ خپل یو ټیم دی کله فیملی راشي موږ سره خبره اتر وکړي بیا موږ ته اطلاع وکړي پیشنټ په کور کې وي موږ پسې لاړ شو او پیشنټ اوچت کړو ته یې راولي او علاج به دلته کې شروع کړو. او دلته کې به نن تعداد څومره په دې یو سنټر کې چمکنو دی کې اوس موجوده وخت کې په چمکني سنټر کې موږ سره 125 پیشنټ دي. ګرانو قدرمنو کتونکو راځو د بیا کبیر الله صاحب طرف ته هغوی سره یو څو خبرې کوو. کبیر صاحب ستاسو هم ډېره زیاته مننه او ډېره شکریه. دا راته ووایي چې دلته خو تاسو مریض راولي یا راشي مریض خو دلته راشي یا یې راولو یا په خپله راشي یا تاسو ورپسې لاړ شئ راولئ د هغوی دلته د خوراک څښاک څه پروګرام بیا د هغې چې دلته مونږ پراپر ټریټمنټ باندې اچوو چې کم ټایم ټیبل مونږ هغې له ریډي کړی دی او مونږ سره کم روټین کې پیشنټس ځي راځي نو د هغې مونږ ریسپانسبل یو چې د هغې کیر آف وکړو هغې مونږ موټیویټ کړو دې دپاره هغې له مونږ یو پراپر چینل جوړ کړو چې په هغې باندې هغه پیشنټ مونږ یو ټریک باندې واچوو چې رواني نو دې کې ټولې خبرې راځي خوراک څښاک سره دي مونځ د دې ایکسرسایز د دې جامه پیزار دي مونږ اویر کو اباؤټ دیم سیلف که نه چې دې د خپل ځان نه خبرې شي چې مونږ کم سایډ ته روان یو او دلته مونږ ته څنګه لایف سټایل ملاوي دی دې کې زیات تر سټریسر دی د معاشرې پورې تاسو خبره وکړه نو دا د انوایرمنټ غټ اثر د دې په دماغو باندې پروت دی. ما چې نن پورې څومره پیشنټ کتلی دي د هغې سټریسر مین سټریسر د خپل انوایرمنټ دی فرینډز دي خپل چې کم ماحول کې دي غټیږي دا انویر دي. دې کې داسې پیشنټ شته چې اسلامیک پوینټ آف ویو سره ډېر کمزوري دي موږ دې له مختلف تھیراپیز کوو دې له موږ یو نیو ټریک ورکوو یو نیو لایف سټایل ورکوو یو داسې زندګۍ ته موږ کنورټ کوو چې دې هغې کې بیا ډېر ریلیکس او سیټسفای شي د ځان نه. نو د دې حوالې سره خو موږ ډېر اکټیویټیز کوو د دې هر یو ویکلی د دې خپل ورځ باندې خپل اکټیویټیز دي او چې دې له موږ ګیمز هم ورکوو د دې موږ پورا چیک اپ کوو څنګه چې د یو ماشوم
خیال ساتل کیږي دلته مونږ بالکل د هغې نه مونږ زیات کیر ورکوو ځکه چې دا ټول ایډلټس دي یا وګورئ دا ټول میچور دي په دې باندې مونږ چې ورک سټارټ کړو ډېر ټایم دی مونږ نه یو کس انډیویجولي تھیراپي سیشنز کیږي دلته باقاعده. نو دا زیاتره پکې کومې نشې والا راځي دې کې زیاتر نن سبا چې کم دی جي نو آیس اډکشن زیات شوی دی نه کم چې آل انوایرمنټ ډسټرب دی د وجې ټي ایچ سی کم کینبیز دا چرس دی ته ډېر ایزیلی اپروچ کیږي دی ته او اخلي خپل پیسې په انویسټ کوي مزدوري کوي د فیملی په ځای باندې دی خپل ځان ته متوجه دي ټول انویسټمنټ دی په نشه ورکوي. کله چې دی ته اویرنس راشي زه اکثر په دې کې ډېر کوېسچن وکړم په دې باندې چې آیا ستاسو سورس آف انکم څومره دی او تاسو خپل پیسې انویسټ کوئ په دې نشو باندې څومره هغه بالکل سیم راځي مونږ سره پرسنټیج وایز. نو زیات تر دې کې نن سبا چې کوم دي نو کینبیز اډکټ دي او آیس اډکټ دي. ډېره مننه جي یو جهان مننه. ګرانو قدرمنو کتونکو تاسو د هغوی د سټاف د ډاکټر ابراهیم صاحب ډاکټر جاوید اختر صاحب مفتی سید حسین صاحب د ټول سټاف ډېره زیاته مننه کوم د هغوی خبرې تاسو اورېدې. راځم دې وروڼو طرف ته بیماران دي وروڼه دي دوی سره یو څو خبرې اترې کوو چې د دوی سټاف څه وایي او دوی څه ووایي د دوی سره به یو څو خبرې وکړو. ستا سره وعلیکم السلام ستا سره مې وختي تسبیح په لاس کې ولیدې. ما کله ژوند کې تسبیح نه دي ویلې وروسته دي ما ډرینک نشه کولو زما یو نوم د پېښور کې شریف باورچي زوی ما د ډاکټر صاحب دلته زما ډېر ښه علاج کوي میډیسن راله ورکوي مونځ مې چالو کړی دی تقریبا 14 ورځې یو شو مونځ یو هم نه دی قضا شوی ما. په نشه کې به چې ته قبله هم نه لیدلي که نه جي په نشه کې خو به دی کې ته قبله هم نه لیدلي جومات خو لویه خبره نه مې لیدلی چې کله مونځ مې هم نه دی کړی دلته راغم کاري صاحب را باندې مونځ زده کو ډېر ښه عمله دی ډېر را سره هغه کوي انویسټمنټ کوي نشه مې انشاءالله پرې مې خو میاشت له راغلی ما ډېر ښه نوم دی ښار کې زمونږ یو نوم دی. اوس ته په تاسو باندې څه وی استغفار وایم جي او جي هغه زړو ګناهونو انشاءالله معاف کوي به خدای پاک او جي. نو مخکې د څه اراده ده مخکې اراده دا دی چې بس خپل کاروبار به کوم بچي به ساتم ښځه به ساتم جي او جي. دا بل ملګری دی ریاض تاسو دلته څه کار کوئ که نه مریض یې دی؟ زه خو جي دلته پیشنټ یم ډاکټر صاحب جي سره دلته تقریبا زما 2 میاشتې وشولې او جاري دی جي. د کوم ځای یې او څه دی نوم جي ذاتي د مردان یې وي په دې د لزا کروړ باندې اوسېږي ریاض خیل جي مې نوم دی ریاض خیل جي ریاض خیل جي څه کار به دې کوم؟ زه جي کچرو کې وم کچرو کې حیات خیل جي سره وم ایډوکیټ سره هلته منشي وم هغه سره او بیا مې د ملګرو سره به کېناستم پاسېدم بیا به مې دا نشه کوله آیس و نو بس بیا والد صاحب مې رالی دلته ډاکټر صاحب او مفتي صاحب راوستل دلته هغوی سره جمع کړم او نو بس زما علاج جاري دی جي. نو په خپله خوښه رالې که چا راوستې؟ خپله خوښه بیا رالم جي 2 میاشتې مې وشولې او راغلی یم جي علاج مې جاري دی ګولۍ میلاویږي خوراک میلاویږي او ډاکټران د ټایم په ټایم تپوس کوي او دوايانې چې سم د هغوی مریض ته یا خېټه خراب یا د هغوی باوجوده په ډرپ خېجۍ راته دغه کوي بس. کومه نشه به دې کوله؟ آیس په مسکل سره اوس کله ته میلاویږي نو کوې نشه که نه؟ سوال نه پیدا کېږي بس دا بس یو پیره مې بس توبه ویسته الله ته بس ډاکټرانو صاحبانو سره یې خدای وکړي او مفتي صاحب سره یې خدای خو وکړي بس علاج جاري ساتو جي بس هغه خوراک میلاویږي شکر دی بس هر څه بس برابر دي. کاري صاحب درته ووایم که مفتي صاحب درته ووایم؟ عبادالله جي عبادالله. عبادالله صاحب د کوم ځای؟ ازرخواني. ازرخواني او نوم د عبادالله دی. د څومره وخت نه باندې نشه کول؟ یار سر جي 18 سال 18 سال نه چرس او دلته یې څومره وخت؟ دلته سر جي دا 60 دن برابرې دوله 60 دن په 60 دن کو د چته چرس بیا یاد شوي دي که نه؟ نه جي نه بالکل نه دې مونږ له ډېر خدمت وکړو بالکل لکه د مور پلار غوندې. نه نو چې بار ورشي نو بیا خو به هغه ملګري چرسو والا چینم ډکه سګرټ ډکه او دا بیا به دوی ته د چې بار هلته ورشي کلي ته لاړ شي نو بیا به راته هغه ملګري مخې مخې ته کېږي راته به رېږدي که نه نو هغوی سره هغوی سره بیا چې میلاو شي دوی دا خدمت پرې بیا یېري که نه یاد به دي خدمت پس دې زموږ جي یادي بالکل دې مونږ له داسې مینه راکړه لکه د مور پلار او لکه د خوږ ګوتې وساتلو هر یو شیز په ټایم ټیبل مونږ ته میلاو شوی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم دی ګلاب؟ عبدالرحمن. او د کوم ځای؟ نوخار. جی. کومه نشه به دې کوله؟ چرس نشه به مې کوله. څومره وخت یې کړې ده؟ تقریبا 15 سال. 15 سال او دلته یې څومره وخت؟ دلته 28 تاریخ باندې راغلی یم
او بس بار دین کېږي السولیت د دې شکریا ادا کوو چې دغلته دا او دغه بیا یادېږي که نه چرته بیا یادېږي که نه نه چرته نه یادېږي ډېر چینجینګ راغلو دلته دا څومره چې دوی چې دومره خدمت کوي که نه د خلکو دپاره لکه د نشې نه داخله کړی چې کم سړی نشه کوي هغه کور کې جنګ جګړې د نشې د لاسه دغه په مور او پلار بد اخلاقي ولکه دوی دې دپاره دا خدمت کوي چې یاره بد اخلاقي څوک نه کوي او نشه ختمه شي بس نشه ډېره زیاته شوې د دې دپاره دوی دا کولاو کړی مور او پلار را پکار دي چې دا نمبر ځان سره کړي او دې د لکه رابطه ساتي او خپل بچي خپل ماشومان دلته رالیږي دا السولیتي والا چې دا کوم تاسو راغونډ کړي او تاسو د نشې نه بری کوي نو که ته د نشې نه بری شي دوی ته پکې څه فایده شته که نه نه جی دوی ته پکې بس صرف یو فایده ده چې آخرت دپاره فایده ده څه نوم دی امیر حمزه امیر حمزه د کوم ځای ثوابی سره تعلق ثوابی کې د کوم ځای پنځپیر سره جي نو پنځپیر کې خو ډېر عالمان او ډېر تعلیم یافته خلک دی ستاسو پکې دې طرف ته څه خیال راغی جی بس دا څه غلط محفل سره سړی کینی پاسین بس هغې طرف نه بس اډکشن ولګي او السولیت یو داسې یو فاونډیشن دی چې دی مریض له علاج نه کوي دی مریض امپروو کوي دی چې موږ کله واپس خپل کورونو ته خپلو کلو ته لاړ شو انشاءالله نو موږ به نورو ملګرو ته داسې دغه ورکوو چې بی لکه تاسو مه دغه کېږئ دې پلو کوشش به کوو چې السولیتي سره ملاوو چې بی دلته کې را رسو په خپلو لاسو دلته کې نشه به دې کومه کوله آیس په مسکل سر آیس نو آیس کې خو سړی ډېر لرې پورې ځي کور والا در باندې پوه شو که نه په خپله دلته راځي بس کور والا باندې پوه شو السولیت له خدای پاک ډېر زیات عمر ورکړي او دلته خدای پاک دوی له ترقي نور هم ورکړي چې لکه دا مفتي صاحب دی چې موږ سره او الله پاک دې دوی له ډېر ښه صحت ورکړي بس د دوی د وجې به ډېر ښه ماشومان او ډېر ښه خلک به جي د خیر سره سبق او درس ته هم ښیي که نه و جي یس دلته کې 15 وخته مونځ کوو موږ ته درس کېږي موږ له ایکسرسایز راکولی کېږي او ایکسټرا موږ سره دې دا کېږي چې لکه موږ واپس دلته نه ځو نو موږ به یو ایجوکیټډ دغه ورکوو چې بهی لکه واپس شي د دې نشې د لارې نه دا یو ډېر غلطه لاره ده دا یو ډېر بکواس څیز دی دا د خپلو وروڼو خویندو نه د خپلې معاشرې نه د مرګ ژوندي نه د هر یو څیز نه تاو باسي نو ایون دا چې خپل مور خپل ورور خور به پکې تاسو نه پېژنئ جي لکه مطلب دا دی السولیتي والا چې کوم کار کوي دا ښه کار دی السولیتي والا چې کوم کار کوي دا یو کار خیر دی جي او زه وایم چې هر یو بنده راځي او السولیتي والا سره فشکۍ پوش اپ ولا ورکوي دا نه چې موږ له حوصلې ماتوي موږ پوش کوي چې لکه یار دا یو ډېر زبردست محکمه ده او الله پاک دې دوی دا تنظیمونه نور هم سیوا کړي چې زمونږ غونده کې خلک او زمونږ غونده کې بیکاره مخلوق راشي دلته کې یو ښه انسان دې نه جوړ شي او واپس خپل کور ته لړ شي او مخکې یو ښه دغه ورکړي چې به دا سکلو والا سره خبرې هم نه کېږي نو دلته بیا په رضا رالې که نه چې په دوکه مو کراو باندې راغلي یو جي او تاسو به فیل کوئ چې دلته کې زموږ څه پوزیشن دی نو بس دغه پوزیشن دی او د ټول نه غټ کردار دلته کې د مفتي صاحب دی چې الله پاک د دوی له ډېر غټ عمر ورکړي او نوره حوصله دې وله ورکړي چې لکه موږ غونته کې خلک زموږ غونته کې ګن روچت کړي او یو پاک ځای کې ته یې راړي یو پاک ځای کې کېږدي او لکه واپس یې خپل مور او پلار له ایز ا ګفټ ورکړي موږ خپل والد صاحب جاړو چېرې دی د نشې نه خدای بني کړي دی د دې هیرویرو نه د دې اپیبو نه خدای بني کړي نو پای کې یو ورور زموږ را پیدا شو وحید خان راغی نو اول خو هغه نسوار سګرټ خو زه موږ وایي چې زه خیر دی که کوي په چرسو باندې هم څه لږ ډېر ایکشن واخیستی شو خو هغه بیا هم زه موږ وایي زه خیر دی کوي دی و چې ورسره آیس شروع شو په آیسو کې بیا هغه ګډې وډې شروع شوې راځئ چې لږ داستان ترې واورو څنګه ورور خیر دی شکر الحمدلله خیر دا راته ووایه څومره وخت یې آیس وڅکل ما خو یو کال نیم څکلي وو او تقریبا 8 میاشتې وشوې پرېښې مې دي تقریبا دلته چې رالې السولیتي ته نو څنګه په خپله خوښه رالې که نه څه په زور زیاتي یا په دوکه باندې چا راوستې دلته خو زما مشر رور دی دا مخې ته چې مې ولاړ دی د ده او د مفتي صاحب په دغه راغلی یم په توسط سره او څه به درته و یا دوکه و یا دغه خو بس رالو ښه ده چې رالو په ټایم رالو ځکه چې د دې ادارې نه که مخکې خبر وم ما د سیدو شریف نه هم 2 پیرې علاج وکړو میاں نظام الدین پروفیسر صاحب نه او ډاکټر حیدر علي سایکالوجسټ سپیشلیسټ و د هغوی نه مې هم علاج وکړو خو هغه علاج داسې و چې ګولو به زه خرابولم اصل کار ما کې ګولو پیدا کړو او السولیت یو داسې اداره ده چې دا د سړي د مور پلار غوندې خیال ساتي
او ټیک ته چې لږ دغه ورکوي خو دا د منشیاتو دغه روکدام دپاره دا ډېر ښه قدر سره دغه پیش کوي که نه نو د دی نه زه ډېر زیات مطمئن یم د دی چې کوم طریقې سره علاج کوي نو زما یقین دا دی چې انشاءالله ډېر زر به زموږ دا ملک په مخکې روان شي او دا منشیات په ډېر زر ختمه وشي د دې خلکو سره هغه آیسو والا ملګري دې اوس یادېږي که نه دشمنان را باندې لګي دا د زړه نه وایه که نه داسې د ژبې په سر د زړه نه وایم که نه ځکه چې چا راته راښولي وه چا راته دغه کړي وه چا راته درانه کړي وه چا راته کړي وو که نه بعضې ټایم مونږ اغوستي هم نه دي بل راله راوړي دي او دا وګوره دا وګوره نه په کتو کتو کې مونږ خراب شوي وو هغه ملګري دې یادېږي که بچي دې یادېږي دلته ستا هم تقریبا 22 مرض ده دلته زما خپل واړه یادېږي او یادېږي مې په دې چې لکه زما 5مه میاشت له کور نه بار یم که نه خامخا یادېږي مې دمه میاشت نه دلته خو یو میاشتې وشوه 3 میاشت ما جیل تېر کړو 3 میاشتې جیل تېر کړو په هغې کې به میلاوېدل که نه 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 هغې کې اصل کې دا و چې زه په کومه ورځ د جیل ته دننه شوم نو په هغه ورځ ما سګرټ نسوار نه توبه کړې وه نو شکر الحمدلله چې 3 میاشتې ما هلته تېرې کړې نو هلته ما ځان مکمل کنټرول کړو او بیا چې په کومه ورځ د جیل نه راووتم نو په سبا له دلتې رالم نو نور هم لکه هغه چې کوم طلب ملب دغه کېده نو هغې نه هم مړه صبر شو نو اوس لکه زه 100% انشاءالله دا مې اراده ده چې ژوند دي نو د دغه غولو نه به ځان ساتم دغه نسوار مسوار دي د هغې نه هم ځان خلاروم پوه شوې او نور هېڅ شی د لوګي نه مې نشې نه مې نفرت شوی دی بلکل السولیتي کې دې څنګه علاج روان دی السولیتي کې ډېر زبردست روان دی خاص کر د ډاکټران چې دي دی ډېر ښکلی د سړي علاج کوي او ډېر په دغه سره د شفقت سره کوي بل دا دی چې د دی کوم روټین دی ټول یو لیول دی په پابندۍ سره په دغه سره او چې دا نه کوي نو دا علاج بیا سر ته رسي نه هم لکه څه سخته به تېری نه د هغې سره دا دغه کېږي نو شکر الحمدلله ډېر ښکلی علاج کېږي او مفتي صاحب وایي چې درس ولا مو ورکوو نو څه دې زده کړه که نه سره کوي او انشاءالله زما خو بل دا دغه ده چې ما پکې 2-3 قرآن پاک ختمه وکړو او مفتي صاحب خپل هم جمعې خطبه کوي او ښه درس هم ورکوي لږ که نه دا مفتي صاحب هم دی بل مفتي صاحب راشي ښه نیکې خبرې کوي او بل زموږ دا سایکالوجست ډاکټر دی دا ډېر ښکلی په تربیت ورکوي چې سهار راپاڅئ مریض او بړستنې نور ته وخورئ چېرته ورزش وکړي په مریضانو باندې لکه د دی نه زه ډېر مطمئن یم صحیح لکه ستا مطلب دا دی چې السولیتي ویلفیر ارګنایزیشن چیرمین چې کوم دی ساجد الله صاحب یو ډېر ښه قدم پورته کړی دی ډېر شکر الحمدلله او دا زه وایم چې دا شاخ په صوابۍ او په هر کلي کې ولګئ که نه چې دا مکمل دا شی روک شي ځکه چې مخکې به خلکو له چرسو نه دغه کو پوډر به خو دا ایز یو داسې بدترین او بدګناه نشه ده که نه چې د دې نه چې همدا ملک پاک شي نو ښه به وي ځکه چې دې ټول نوی نسل تباه او برباد کړو اوس چې د آیسو والا ملګري راشي نو ته به ورسره ځې که ځان سره بیا راولې نه نه هغوی له خو به زه دا چې څنګه ما سره وشي دلته کې مفتي صاحب سره به دغه کوو د هغوی کور والا سره او هغوی له به هم دا ټریننګ ورکوو د 3 میاشتو ده ولې چې مونږ کوم طرف ته روان یو چې زمونږ دا ملګري هم ما چې کومه ښه لار زده کړه چې هغوی ته هم دا ښه لاره وښیم ټول په ناپوهۍ کې دي او چې چا د دې ځای نه دا درس واغسته نو دا د غټ مفتیانو نه او د غټ دغه نه دا یو غټ قدم دی دا د زندګۍ یو نوی قدم دی ستاسو څه نوم دی ضمیر خان د بونیر اوسېدونکی یم او په تیزاب خان میزان له بل نوم یې دی زه راغلی یم دلته کې او ما به د ایسو نشه کوله انشاءالله اوس دلته کې دا مې 2 میاشت روان ده خیر سره او کوشش دا دی چې انشاءالله د دې نه نور به نه ګو د خیر سره هغه السولیتي والا مفتي صاحب دا د ولاړ دی هغه وایي چې موږ سره مطلب درس هم ورکوو د هغې علاج صحیح بلکل جي او هغې سره موږ ته راکي او زه په خپله باندې 15 وخته پکې بانګ وم او کله کله جمعه پکې هم دغه کومه او موږ ته درس هم راکړي جمعې لمونځ هم دغه کوو او ډېر ښه مفتي صاحب دی ډاکټر صاحب موږ ته د هر څه پوره دغه راکړي دکه په کلي کې چې ته بانګ ویلی او که دلته دې شروع کړو جي په ملیشا کې مې هم بانګ ویلی دی هلته ګډو بانګ او په کلي کې مې بانګونه وي او دلته مې او چې بانګ ووایم نو زړه مې خوشحاله شي او دلته راځي اجازت راکړي چې بانګ او خپل لمونځ اودس او د قرآن یو ختم مې وکړو اخره او بله اوس 14 سپاره وم انشاءالله او نور بس ښه طرف ته ما په خپله اوس دې څوک یادېږي کور کې خو هغه نشو والا ملګري دې یادېږي او که نه دوی دا خدمات په دې زما بس یو خور ده صدیقه زما هغه ډېر یادېږي او زما مور وفات شوې ده او خپل بچي راته هم نه یادېږي خو لکه مور خور چې مې ده هغه راته ډېر زیات یادېږي لکه پایپ چې ډېر زیات خفه یم که نه ولې چې ما وړه یې کړي که نه مور چې مو اوس او هغه راته یادېږي نور ټول راته یادېږي خو لکه هغه ډېر یادېږي زه لکه د نشو والا هغې لکه تنګ کړی وم
خو بس د بدقسمتۍ په وجه باندې چې لکه سړی دغه کېدی شي نه نو الله پاک دلته کې خپل ورور او پلار مې راوستلم بس الحمدلله دویمه میاشت مې ټیک ټاک یم د خیره واپس به انشاءالله د کور چې ولاړ شم خیره او بیا به نه بعد چلی لپاره اراده مې ده چې لاړ شم سلوک د کورونو دنده مې ووایي چې په دې نشه باندې اورېدلې مې دي لیدلې مې نه دي اورېدلې مې دي چې په یونیورسټو کې پې زنانو هم شروع کړې ده نو موږ له پکار دي چې موږ له دې ناصرو د دې منشیاتو خلاف چې کوم دی موږ خپل بچي او خپل معاشره کې چې کوم دی د دې خلاف یو تحریک وچلو څنګه چې چیرمن ساجد الله صاحب د دې بنیاد کېښودو بنیاد هغوی کېښودو دیوال نه به اوس موږ او تاسو جوړو نو دغه دیوالونه به په موږ او تاسو باندې مضبوط وي او موږ به په مخ کې بوځو په دې ځای باندې خپل کور به سید عادل له ورکړي اجازت د الله په امان